ما تیر ورځ دا خبره وکړله دا خو درندگی ده دا خو د حیوانیت نه هم لاندې مقام دی چې د مدرسې استاد راپاس یو طالب دونه ووایي چې دی مړ دی او وفات شو د سزا د لاسه دونه سزا اجازت د سزا نشته دی الله پیغمبر فرمای مرو اولادکم بالصلات خپلو بچو ته د مانځه حکم وکړئ کله چې دا د 7 کالو شي 7 سنین وضربوهم او چې کله د 10 کالو شي بیا یې ووهئ دا حکم رسول الله مبارک پلار ته کړی دی مرو اولادکم بالصلاه او بیا وضربوهم کې ضمیر راجع پلار ته دی بس پلار ته دا حکم دی بچی ته سزا ورکولی شي خو زه په دې حدیث کې عجیبه فلسفه ذکر کوم زم رسول الله مبارک چې څنګه حکم کړی دی که په هغه طریقه بچی ته د مانځه حکم وشي د وهلو ضرورت نشته نه د سزا ورکولو ضرورت شته الله پیغمبر فرمایي د 9 کال نواله تر د 10 کاله پورې به بچی ته وایي چې مونځ وکړه نو 3 کاله ستا سره د تربیت شو په دې کې د بچی تربیت وکړه د بچی تربیت به 3 کاله څنګه کومه پلار تبه مسکې او بچی ته به دې حکم کوي چې مسکوا دا خو حکم نشو چې تبه نه کوي بچی به دې کوي بیا به ته خپل په منځه ودرېږي عملاً به بچی ته مسخه چې بچی مز د سکیږي نو چې ته ورځ کې 15 وخت مسکې اتا ته ګوري نو 3 کاله باغه تا ګوري او چې ته جمعه ته ځې لاس نه به ځان سره نیولې نو 3 کاله به جمعه ته بوزي او راولي نو 3 کاله به په جمعه کې کېنی 3 کاله به د جمع په صف کې ودرې 3 کاله به د عالم د استاد مخه ته کېنی په دې 3 کالو کې به ته خپل منځونه کوي بچي به منځونه کوي ته به محسن مسکې بیا به سملی بچي به کوي ته به سحر مسترا پاسي بچي به را پاسي نو چې 3 کاله دا ډیپټي ته د بچي وکاو په دې طریقه ته د بچي تربیت وکا نو وضربوهم ته ضرورت هم نه پاتې کیږي اصل مقصد دلته د رسول الله مبارک تربیت او چې 3 کاله تربیت وکا یعنی مطلب دا دی چې دا 3 کاله تربیت ضروری دی زه د حدیث نه دا نقطه راو باسم چې ترسو پوری دی د بچي تربیت نه کړي تر هغه وخت پورې وهل مور کوا الله پیغمبر فرمای ووم نواله لسم کاله پورې تربیت وکا اوس کده د تربیت ونه شنو اوس ولا سزا ورکا خو تربیت خو موږ نه کوو مو خو ډایرک پسې راوالو سزا ورکو ظلم دی ډایرک پسې امسا راوالو سزا ورکو دا ظلم دی